16 نمبر سبق تفسیر المصطلح کې دا خبر الاحاد المقبول المحتف بالقرائن. دې مصنف سیو دغه خبر واحد متعلق توضیحات کوي چې اوی مقبول او نور مزید دی ول تقویت په چې سره شي قرائن سره المحتف منه سدیغه ول مدد شوی انضبام شي په نور قرائن او غیر سره توطئه تمهید په تور باندې مصنف سوي چې په ختام اقسام المقبول د مقبول حدیثونو په قسمونو آخر کې خاتمه کې ابحث زد لبحث کوم په الخبر المقبول دغه خبر مقبول متعلق المحتف بالقرائن چې قرائن تن راتاو شي غیر چپیر شي والمراد بالمحتف محتف حدیث نه مقصد دی بالقرائن په قرائن سره چې راګیر شي الخبر الذي خبر طويل شي احاط واقترن به من الامور دي سره د سيزياتي کارونه ملاو شي تناګیر چاپیر شي الزائد على ما يتطلبه المقبول من الشروط کوم حدیث مقبول موږ نه د شروط مطالبه کوي کنه غوښتنه کوي ان دي کې په مزید ش پیدا شي خصوصیات پیدا شي زیاتی پکې د سیکراین وي پراپرټیز وي خصوصیات ورکی هغه دی وجندي تنور تقویت حاصل شي وهذه الامور الزائده د چکم زیاتی امور دي کنه التي تقترن بالخبر المقبول شکل خبر مقبول سره ملويږي ټچکیږي نتزيده قوه پاکي قوت پیدا کوي وتجعل له ميزه على غيره من الاخبار المقبوله الاخرى د نور چکم خبرونه دي حدیثونه دي مقبول ولا کنه اغه نه پکې زیاتی خصوصیت پیدا کوي یو بلا میزه پکې پیدا کوي میزه چې شي خاص خصوصیت چې نورو کې نه وي الخالي من تلك الامور الزائده حدیثونه چې د غزيتي امور نه خالي وي وترجحه عليها او دغه حدیث ته بیا دغه قرائن ترجیح ورکي او نور باندې نور نه بیا مضبوط وي انواعه اوس د خبر واحد ولا چې کم چدي قسمونه دی هغه د خای چې الخبر المقبول المحتف بالقرائن انواع خبر چې مقبول وي او په قرائن سره شي ملو شوی مضبوط شوی ناغه د پر سو قسمونه شته اشهرها مشهور پکې دادي نمبر 1 ما اخرجه الشيخان في صحيحيهما یو حدیث په خپل باندې مقبول درجه کې غمره قوت کې نه یګنه وسکله بخاری مسلم ذکر کی مما لم يبلغ حد التواتر حتى خني رسد الذي سره دا قوي شول فقد احتفت به قرائن دي کې قرائن ملاو شو کسه لګ ګور منها يدايا پکې سجلالتهم في هذا الشأن امام بخاری امام مسلم سے په دې میدانی حدیث کې د نورو محدثونو نه شدي مضبوط دي ایکسپرت تیر کې ماهر دي او د نور محدثونو نه د شان قوي د جلیل شان ولدي جلیل الشان دي خلد تشیر کې خضر جیر کې د دوله کوالټي د نور نه شده اعلی ده نو ګور نور محدثین نشته دومشته خپتی کې د شد شهسواری کې لګمخ کې دي نمبر 2 تقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما بخاری مسلم د نور محدثینو په نسبت باندې په صحیح بلاول کې د غیر صحیح نه مخ کې دي د نور نشدي پکې مخ کې دي درجه کې چې دوی کې حدیث راشي ظاهر د خلکو ته عزت ترجیح ورکې نمبر 3 تلقي العلماء لكتابيهما بالقبول چې علما او د دوه وړو له کتابونه بالکل قبول کړي دي اخیستي دي بس وهذا التلقي وحده اقوى دا یو تلقي چې د شان چې شرع اهلي دا ځان ته یو کوي شایوي فتلقى آدم من ربه كلمات آدم علیہ السلام دی الله نه کلمې زده کی دی درجه او چته وي د عامي خبرې په نسبت ته چیرې ما دا شاید پلکین زده کړه ده اول دی بل نه زده کړه اول تی نه علاوي خال مغه ته توجه کی چې دی خر ډاکټر سره تعلیم کړه ده بل کمزور سره کړه ده نه د وخت د تلقی څخه په بیل باندې د تلقی چې د تلقی الاخذ والحصول والتطلب من احد هذا اقوى في عباده العلم من مجرد كثره طرق القصر عن التواتر چې په بیل باندې د چانه یوز د کول سید زدا کړه یا چانه رخصتل چې مضبوط وي دا یو شیله ترجیح او قوت ورکي په عباده العلم د علم پر سوال او افاده کول کې من مجرد كثره طرق خالص د ډیرو طریقونه
القاصره عن التواتر چې تواتر نه کمی. یو طرف ته ډیر سندونه دي، بل طرف ته سند یو د خودي مضبوط سړی نه ده، د دې نه به مضبوط وي. یو طرف ته شکا دوشه زو زرنجي کا دوا، یو طرف ته ټیکټر کا ټیکټر ولا زور تی نه زیات یو د زرنجي دوا دي. نمبر 2 با المشهور اذا كانت له طرق متباينه، چې کله د مشهور حدیث لپاره بیل بیل سندونه وي. سالمه كلها من ضعف الرواة والعلل، چې ضعیف وي خلی وي د چشنه سالمي د راویانو د ضعف نه او د علت نه. نه دا چې شو دا پکې مضبوطه خبره شي دا قسم ده. نمبر 3 د خبر مختف ولا قسم کنه الخبر المسلسل، خبر چې پر لپسې یو شان دي کسانو وروړوي ابل ائمه الحفاظ چې ټول حافظ الحديث وي المتقنين او په حدیث کې متقینا وي زو په غیرت نه رسي غفلت نه رسي حيث لا يكون غريبا ده به غریب نه. کل حدیث لذا حدیث مثال لکه یو د شیخ حدیث کې د شیروي الامام احمد چې امام احمد نقل کی عن الامام الشافعي، امام الشافعي سيب نو يرويه الامام الشافعي عن الامام مالك، امام شافعي سيب امام مالك نقل کی ويشارك الامام احمد غيره في الروايه عن الامام الشافعي. بیا امام احمد سره بل سړیم شریک په دې حدیث نقل کول کی همدا شیتا امام شافعي سره بل سړی شریک وي يشارك الامام الشافعي كذلك غيره في الروايه عن الامام مالك. امام شافعي بل چا سره شریک بل څوک دي سره شریک دي امام مالک صاحب نه په نقل کول کی. ظاهر ده چې دا حدیث خو ډیر قوي و ګرځي ځکه چې دا د امامانو نه منقول وي. حكم هذا حديث حكم هو ارجح من اي خبر مقبول من اخبار الاحاد، شرط کی خبر مقبول غونه دا راجح وي د دې ولا تل درناوي. فلو تعارض الخبر المحتب بالقرائن، ای خبر محتب تا اغا تعرض راشي چا سره ما غیره من الاخبار ما الاخبار المقبوله، و اخبار مقبوله سره تعرض راشي هم محتف نوي، یو طرف ته محتف وي بل طرف ته غیر محتف وي. نو قدم الخبر المحتف بالقرائن، کم حدیث شي قرائن سره مضبوط شوی هغه به تینه مقدمي هغه ته به ترجیح ورکول شي په اولي درجه دینه.